خدای دې دغه مزې مونږ ته وښي. نو زر کال وړاندې الله جل جلاله په خپل आवाज مبارک باندې د دې قرآن 2 سورتونه تلاوت کړل. د عرش فرشتو چې واورېدل بې اختیاره یې چغې کړې. 3 د خوشحالۍ ټکي ویلي دي. خوشحالي دا توبه لمن، خوشحالي دا د هغه چا دپاره چې دا کتاب به ورته ورکوي ای ربه. خوشحالي دا د هغې ژبو دپاره چې دا کتاب به لولي. خوشحالي دا د هغې سینو دپاره چې دا کتاب به پکې محفوظ کیږي. دا 3 واړه خوشحالۍ الله مونږ ته راکړي دي خیراتي. امتم زمونږ دی، بچو تلاوتم زمونږ کوي، مونږ هم تلاوت کو، زمونږ بچي او مونږ یادو دا 3 واړه الله جل جلاله مونږ ته نصیب کړي. نو ډېر لوی اعزاز دی. خو زه یو خبره کوم ناوګۍ والو تاسو ته. ستاسو په دې ناوګۍ کې یو سړی وي، ملیشا ته تللی، دوبۍ ته تللی، امریکې ته تللی، او هلته ډېر زیات ښه کاروباري، غټ نه غټ مارکیټ یې رانیولی دی، د دنیا هر شی ورسره دی. دا د موبایلو زمانه نه ده. خو د هغې ملک نه یو سړی راغی د منیر، او ته خبر شوې چې یاره زما زوی چې کوم ځای کې پاتې کېږي، هلته هغه ځای نه یو سړی راغلی دی، په تبلیغ کې، په سفر کې، په علاقې ته راغلی دی. ته پسې لاړ شي یا هغه تا له راشي او ته دې تپوس وکړي چې زما هغه زوی څنګه دی، او هغه تا ته وایي چې ستا زوی خو ډېر جوبن کې دی، غټ سوپر مارکیټ یې دی، د دنیا هر شی ورسره دی، غټې غټې بنګلې په لیز اخیستې دي، غټ غټ ګاډي ورسره BMW ګاډي دي. ته ورته ووایې چې رورې ته به کله ځې؟ هغه وایي زه به یو 3-4 ورځې میاشت هفته پس ځمه. زما یو سوال جواب دی کو زما دې زوی ته دې وکړئ. هغه په قربان بابا وبکمه. ته په د سوال جواب وکړي چې زما هغې زوی ته به ووایي چې یاره د رور واده دی او موږ له لږې پیسې په کار دي، داسې یو 2-3 لکه روپۍ راولېږي چې موږ پې کویدنه وکړو، واده پې وکړو، د رور له پې کمره جوړه کړو. اوس هغه ستا زوی ته هغې سړي سوال جواب وکړو. ستاسو نه یو تپوس کوم، کو تاسو ویښ یې نو ماله به جواب راکړئ. د ملیشا نه پیسې راځي؟ د ملیشا نه پیسې راځي؟ د دوبۍ نه پیسې راځي؟ نه، پیسې نه راځي. پیسې نه راځي، حواله راځي، په بینک کې چک راځي. ستاسو زوی ولګېدو، تا غوښتې وي 2 لکه روپۍ، هغه ولګېدو 20 لکه روپۍ ونډۍ والا له ورکړي. خط یې په لفافه کې واچو، خط یې په لفافه کې دننه کاغذ کېښود چې دا کاغذ به والي په سواړی کې پلانی دکاندار دی، په امبیله کې پلانی دکاندار دی، هغه له به لاړ شي 20 لکه روپۍ به ترې والي. اوس ناوګۍ والا له هغه خط راغی او پلار له چې خط میلاو شو ښکل یې کو، او خط یې چې ښکل کو جیب کې راواغسته او په جیب کې کېښودو. دا زما زوی را لېږلی دی ماله خط، او په جیب کې کلک کېښودو. کور کې زنانه ورته وایي چې دا خط تا کوله وکړه که نه، نو دی تا له را لېږلی کو دی ما له را لېږلی، ستا پکې څه کار دی؟ ته یې کولاوی نه، او سار او ماښام یې رالې ښکلی دي. اوس تا چې کم کور جوړو یا دې په ګاونډ کې کم کور اخیستو، په هغې باندې بولي روانه وه، هغه بل چا واغست. کال پس 2 کاله پس تا زوی را روان دی چې پلار به مې کور م اخیستی، پلار به مې جوړ کړی مي، او د زوی او د ورور واده به مې وي. هغه چې اسلام آباد ایرپورټ باندې کوزېدو هېڅوک ورته نه ولاړ. هغه تنها بیک راواغست او په ګاډي کې کېناست چې ناوګۍ ته راورسېد او کور ته راننوځي، او د ناوګۍ بابا ورته وایي څه کوې؟ چېرته رالې؟ کور ته راځم که نه، ځانه بل پلار وګوره، زمونږ کور ته به نه راځي. دا ولې نه پېژنم، نه به راځي. یا خدای پاکه چې دې پلار له مې څه چل شوی دی چې دا دماغ خراب شو، کو څه چلو شو؟
اوس هغه ولګي هغه الک ماماګان او ترونه راغون کی چې لکه تاسو نه تاسو کوم ماما کاکا زما د پلار ولي خو نه ساره زمو سره موږ کړو روغره موټي نه نو دی خو ما کور ته نه پریدي اوس هغه چې دا ترونه ماماګان دی راشي او تاسو ته وایي کته دا پلانې کور ته نه پریدي دی د کور پر خودو لایق دی تاسو ته پته ده چې زمون کور کچاو مونږ کور جوړو ما د 2 لک روپاټې غوښتي وي دا مال 2 لک روپۍ نه را لګلې ا دې اوس په بیک سره روان دي کوټ پینټ اغوستي دي زما کور د راځي سر نه پریدم وستا اغزوي ستا د رونو رشتہ دارو په مخ کې تا ته وي دادا ما یو خطر لګلو تا هغه خط کولو کړی نه دی او ته د جیب نه کاغذ راوالي دا دې را لګلو او دا تا کولو کړی نه دی نه دا خو ما سره ما هم کولو یا دادا دا دې چې چل کړی دی په دې کې خو ما 1 لک روپۍ را لګلې وي دا کاغذ کولاو که په دې کې ما خط لیکلی دی د خیر ښېګړې تپوس مې کړی دی بیا مې پکې لیکلي دي چې 1 لک روپۍ به د پلاني ونډه ورنه راوالي او ته په هغې وخت کې ما ته څه پته وه اوس تاسو نه تپوس کوم ګناهګار ستاسو زوی دی کو تاسو ګناهګار یې که نه زه ګناهګار یم تاسو خو نه تاسو پاکان یې او جنتیان یې تاسو خو زه ګناهګار چې ما تپوس نه دی کړی ای زما وروڼو الله قرآن را لګلې دی په قرآن کې راله جنت ښودلی دی په قرآن کریم کې راله د ښځې حقوق ښودلی دي په قرآن کریم کې راله د مور حقوق ښودلی دي په قرآن کریم کې د بچو حقوق ښودلی دي په قرآن کریم کې د ګاونډیانو حقوق ښودلی دي په قرآن کریم کې کاروبار ښودلی دی د سملاستو پاسېدو طریقې ښودلی ده او مونږ ناوګۍ والا بونیر والی رالو ښکلو وي نه یې ګورو نه پکې عمل کوو نه پکې پاڼه اړو د قیامت په ورځ چې تبلیغیان علما نیکان جنت ته ځي هلته به هم ته برید ته وایي زه ولې نه ځمه ولې ما نسي جللی هلته به تا ته فرشته دقه وایي چې تا ته یو خط راغلی و تا هغه خط کتلی و چې ځانه دې پکې جنت ګټلی وې پلاره تا پکې د خپل ځي حقوق کتلی و تا پکې د ګاونډي حقوق کتلی و راځئ نن موږ مسلمانان دې ته پاتې یو چې قرآن په ډولۍ کې د ناوې سره اوسو زه د دې انکار نه کوم چې قرآن ته څوک ګوري مفتو کې ثواب دی په 5 څیزونو کې یو قرآن کریم دی یو بیت الله شریف دی یو پلار امور دی یو دی استاذ عالم او بل دی زمزم دې ته مفتو کتو کې ثواب دی زه منم دا ثواب خو چې کومه خور کومه زنانه قرآن کتلی نه دی د خاون حق نه دی کتلی د لیور حق نه دی کتلی د ګاونډي حق نه دی کتلی او تاسو په ډوله کې اوسئ او سترګې مه کولاوه ولکه چې قرآن مجید ته کولاو کو او قرآن مجید ته کولاو کوي هغې ورته وکتل ستاسو نه تپوس کوم د دې کور به ښکلی جوړ شي کو په ناوګۍ کې جوړېږي به خدا خو زما عقل نه مني جوړېږي به هله چې دا قرآن ته وګورې دا قرآن ته سټډي کې د یو مستند عالم نه په ترجمه ووایي او په یو پیره نه په 10 پیرې په 100 پیرې ووایي او بیا به مسلې نه کوي ځان نه پې پوه شي چې ته مونځ کوې ته به په دې پوهېږې چې د الحمدلله رب العالمین څه معنی ده خو بل ته به یې نه وایي برید به نه دا وایي چې تاسو بیا سبا وایي چې مونږ هم ترجمه کړله تا به ترجمه کړې خو ته ملا نه یې ترجمه دې کړله ملا نه یې راځئ چې دا قرآن مجید کولاو کړو